السلام علیکم ګرانو کتونکو دا زمونږ ډسټرک علي د په نننی ویلا کې به زه تاسو ته هغه میلمانه ښیم کوم چې د بونیر نه راغلي زمونږ ډسټرک علي ته او بیا زمونږ د علي هغه ځای ته ختلي کوم ځای نه چې زمونږ علي ټول علاقه ښکاري. ګرانو کتونکو دا هغه کارګل دی چې دې نه مخکې ما دغه ځای نه یو ویډیو کړې وه، هغه څه 1.5 میلیون کسانو کتلې وه. دا لاندې تاسو ټولې علاقې ښکاري، خو دا میلمه څوک دی او دلته علي ته څه راغلی دی. دا مکمل ویډیو چې تاسو وګورئ نو نننی ویلاګ یقینا چې تاسو به ډېر زیات خوندونه واخلئ. ګرانو کتونکو دا نننی ویلاګ به زما لغونې اوږدېږي، خو معذرت کوم ځکه چې دې نه مخکې اوږده ویلاګونه ما چېرته نه دي اپلوډ کړي. دا زمونږ کارګل دی او دلته سادات هاوس دی. دوی د جمعیت علما اسلام سره تعلق ساتي او د بونیر نه مولانا مفتی فضل غفور صاحب راغلی او چې سره تعارف محتاج د جمعیت علما اسلام سابق MPA پاتې شوی دی. ګرانو کتونکو څنګه چې هغه کارګل ته ورسېده نو دلته د سادات هاوس د طرف نه د هغه شاندار استقبال وکړ. څنګه چې تاسو ته پته را چې مولانا فضل غفور صاحب چې کوم دی د بونیر سره تعلق ساتي او سابق MPA پاتې شوی دی، ډېر تکړه انسان دی او ختم نبوت لپاره د دوی ډېر زیات خدمات دي. نو موږ دوی ته خراج تحسین پیش کوو او خوشحاله په دې چې مولانا صاحب چې کوم دی زموږ د علیوالو میلمه شو او دلته علي ته راغی او زموږ علي خلکو مولانا صاحب له ډېره زیاته مینه او محبت ورکړو. همدغه وجه را چې زموږ د علي ټول خلک او سابق MPA شاه حسین خان چې کوم دی هغه هم د 2 ورځو نه مولانا فضل غفور صاحب سره څنګ په څنګ ګرځي. تاسو کتلی شئ چې د ډسټرک بډګرام او د ډسټرک علي چې څومره سیاسي خلک دی، سماجي خلک دی، علما کرام سره چې کوم خلک مینه ساتي، هغه ټول خلک چې کوم دی نن دغه سادات هاوس ته چې کوم دی کارګل کې جمع شي مولانا صاحب ته. دې نه مخکې مولانا صاحب چې کوم دی بنۍ کې یو ډېر غټ پروګرام وکړو چې د جمعیت علما اسلام یو پروګرام وکړو، هغې نه وروسته بیا سادات هاوس ته راغی کارګل ته. مولانا صاحب سره زمونږ د علي چې کوم علما کرام دي او کوم چې زمونږ د علي سیاسي او سماجي خلک چې کوم دی هغه ټول راغلی او د تاکوډ بخنواز خان او دغسې نور هغه سره چې کوم میلمانه راغلي وو هغه هم راغلي وو کارګل هاوس ته. دغه تاسو کتلی شئ ګرانو کتونکو چې دا کارګل هاوس دی او د جمعیت علما اسلام د ضلعي چې کوم صدر دی هغه هم زمونږ د کارګل هاوس ته ورسېده او د ځینه څه داسې قسم نظارې ښکاري زمونږ د ډسټرک علي. اوس نن سبا کې لږه ګرمي زیاته شوې ده، نور کله چې کله ګرمي کمه وي نو دې ځنه د علاقې د نظارې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري او دا کور چې کوم دی ډېر ښایسته لوکیشن باندې جوړ شوی دی. د علي چې کومې لاندې علاقې دي هغه مکمل د دغه کور نه ښکاري. د دې کور یو ویډیو دې نه مخکې ما اپلوډ کړی وه چې هغه اوس هم په فاریو کې ګرځي او تقریبا میلیون کراس کړی دی. مولانا صاحب چې کوم دی بیا لاندینی کور ته کوشي او دلته چې کوم دی د روټۍ تنظیم شوی دعوت کړی. دغه دعوت چې و دا زیاتره په دې کې علما کرامو، ځکه چې زمونږ د تحصیل علي د ضلع علي خلک چې کوم دی د علما کرامو سره ډېره زیاته مینه او محبت ساتي. تاسو به همیشه زما په زیاتر ویلاګونو کې د علما کرامو او ویلاګونه کتلی وي. دغه وجه را چې زمونږ د ډسټرک علي خلک چې کوم دی د علما کرامو په صحبت کې کېناستل والله ډېر زیات خوند کوي. د روټۍ نه بعد مولانا صاحب چې کوم دی هغه ته مولانا مطهر شاه صاحب چې کوم دی هغه د علي چې کومې نظارې دي هغه وښیلې. تاسو کتلی شئ چې دې ځنه دې نه مخکې هم ما تاسو ته ووایي چې دې ځنه زموږ د علي ټوټلې علاقې چې کومې دي دا ښکاري. پورې غاړې کرګه دې غاړې بنا او مخامخ چې کوم دی د بیارۍ او د چیل سره دا ټولې علاقې چې کوم دی زموږ د دغه کارګل نه ښکاري. او دا سادات هاوس دی دا مولانا صاحب ګایډ کوي چې دې طرف ته دا کلی دی او هغه طرف ته چې کوم دی بل کلی دی. دا مخامخ کرګ دی او دې خوا چې کوم دی زمونږ د ډسټرک علي چې کوم مین هیډ کوارټر دی دا بنه ده او بره چې تاسو ته کوم ښکاري دا بیاری ده ورسره چیل سر دی او دغه علاقې دي. دا ټول میلمانه بیا دغلته غونډ شي او ګڼ شي ملګرو چې کوم دی مولانا صاحب سره تصویران واخیستل. نو زما هم ډېر زیات خواهش و کله نه چې مولانا صاحب ویډیوګانې ما کتلې نو زه د فین وم. الحمدلله زما ورسره ملاقات وشو، زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې د ډېر وخت نه به ما د ویډیوګانې کتلې او یقینا چې د په بیاناتو کې چې کوم دی ډېر زیات تاثر دی. خو زیاتره خلک وایي چې یاره دا سیاسي مولا دی نو سیاست چې کوم دی دا د میراب نه او د منبر نه شروع شوی دی. دغه مخامخ چې کوم ښکاري دا زموږ د ډسټرک علي نظارې دی، لاندې ګراونډ دی او دې خوا چې کومې دي دا نورې علاقې دي. دلته چې کله تاسو د باران چې وردېږي وریځ چې راشي نو بیا دې ځنه د علاقې چې کوم دي زموږ د ډسټرک علي دا ډېرې زیاتې ښایسته ښکاري. مخامخ د جمعیت جنډه لګېدلې ده. اوس زه ګورم چې د جمعیت علما اسلام زما ملګري چې کوم دي هغه دلته څو راځي او دا ویډیو کوم ځای ته رسي ځکه چې زیاتره پکې د جمعیت علما اسلام د پارټۍ چې کوم مشرانو MPA ګانو MNA ګانو او دغه سینیټرانو دا ټول په دغه پروګرام کې چې کوم دی شامل او دلته بیا بره رالل دې ځنه د علي نظارې چې کومې دي هغې نه خوندونه واخیستل. نو مولانا صاحب نه ما یو انټرویو کړې ده او ما ته ریکارډ کړې ده د علي ښکلا حوالې سره ځکه چې سیاسي سوالونه ته ما نه وکړي او هغې نه وروسته مولانا صاحب چې کوم دی د کارګل نه روان شو. تاسو کتلی شئ چې ګڼ شمېر خلک چې کوم دی د هغه استقبال کې ولاړ دی، پولیسو مکمل سیکورټي وه. ما چې کوم انټرویو ترې کړی دی انشاءالله هغه به سهار اپلوډ کوم. ډېره